مسجد لم زکات نشي ورکولې. د زکات مال په مسجد کې ځکه نشي استعمالولای چې دا مسجد دا د چا په قبضه کې نه، د چا په ملکیت کې نه، دا د الله کور وي. دا د شي الله له زکات ورکوم. ها که په مسجد کې داسې غریب دی چې د مسجد متولی دی او هغه له دې ورکو، هغه د مالک کو او بیا هغه د خپل سایډ نه مسجد نه ورکوي، نو هغه بیا خبره ده. څومره چې زما محترمو دا فلاحي ادارې دي، دا سوشل ویلفیر دی او ټرسټونه مختلف قسم کې، نو دې کې زما محترمو هغه ټرسټ چې هغه تاسو ته پته راشي دا فلاحي کار کوي، د غریبانو باندې پیسې لګي ولې ورکوي او چې نه خوا دې خوا کوي. او نن سبا خو زما محترمو اکثریت د سیدي چې بس الله دې الا ماشاءالله ټول دا نه دي. فقها کرامو یو اصول وضع کړی دي چې چا سره دا 15 شیزونه نه غیر زکات ورکول شي. چا سره سونه نه، چاندي نه، دغه شان مال تجارت وسره نه او نقد پیسې وسره نه او د ضرورت نه زیات سامان وسره نه، ډیر زکات ورکول شي. د ټولو نه اول حق چې کوم دی شریعت وایي ستا خپل کور دی. خپل کور څوک؟ ستا خور، ستا ورور. اصول او فروع له زکات نشي ورکولې. پلار لا، نیکلا، پر نیکلا دسي، زویلا، نوسیلا، کډ وسیلا، پوتیلا، پړو دسي زکات نشي ورکولې. خو ستا ورور دی غریب دی هغه زکات ورکولې شي. ستا خور د غریبه صحیح دی. نو اول حق تا باندې چا دی؟ د کور والو دی. کور والو لا زکات ورکا. بیا زما محترم سره وګوري کنه چې په معاشره کې بعض خلکا سفید پوش وي، سپینې کپڑے چولی وي، ګیره وي، خسته لش پش کې ګرځي، خو لیکن کور کې غریبي وي. داسې وي کنه چې اکثر موږ خلک راشي کلی کې یاره کار چې لګي قرض پیسې راوي، دا چې کروڑپتی دی. دا خو د الله دین برکت ته شکر دی چې الحمدلله صفا ګرځو پاکي کپڑے دا د الله دین برکت دی. خلک داسې ګمانونه کوي چې سپینې کپڑے چولی داسې نو راشي، حالانکه هغه غریب کور کې حالات خراب وي. نو داسې خلکو له زما محترمو ډېره ترجیح ورکول پکار دی. بلکې شریعت هم وایي چې دیندار خلکو له ترجیح ورکوي. دیندار خلک به ستا د زکات په مال باندې موس کوي، روجې به پې نیسي، نیک اعمال به کوي، پای کې به ستا حصه وي. پوډري چرچي بنګي له ورکولی شي زکات، جواګر لوفر له ورکولی شي زکات. په غلطو به والوځي. یو سړی غانې وای، یو سړی چې کوم دی ډم دی بېدبي معاف، یو سړی ډم دی هغه هم زکات ورکولی شي، غریب دی زکات ورکولی شي. خو به زکات په څه شیز لګوي؟ په غلط شیزونو به لګوي. زکات خو ستا دا شو، خو لیکن که یو دیندار له دې ورکړی نو هغې دغه په مونځ کې دغه په روژه کې بس تا ورسره پوره څه وجي؟ حصه وجي.